خپل وړو ته دینی تعلیم ورکا. دینی تعلیم بر دی د پارا یو رڼا وي. ماشوم چې سکول ته ځي بسته شاته نیسي که مخې ته؟ ماشومان چې سکول ته ځي بسته شاته ځوړندوي که مخې ته؟ او کله چې مدرسې ته راځي نو سینې سره مخامخ سپاره نیسي که شاته نیسي؟ نو ماشوم چې سکول ته ځي بسته شاته ده، اشاره ده چې دا علوم شاته پاتې کیږي. اور مدرسې ته چې راځي قاعده مخې ته نیولې ده، پوه شه چې دا قاعده مخکې روانه ده، دا ستا د مرګ نه مخکې به قبر کې ستا رڼا وي، د حساب کتاب نه مخکې به د ستا دپاره رڼا وي. وروڼو په ځان پوهېږئ نه، مسلمانان یو، خپلو بچو ته مه ګورئ. ماشوم بچی دی د هغه 3 ویښته په دې ځای نه راغلی چې هغه لیزر راخ کې دی او تک شین جامت کوي. ماشوم دی ته خو په دوبۍ کې تا ورله فیسبوک والا موبایل را لېږلی دی، تا ورله ټچ موبایل را لېږلی دی، ته خو خبر دی ټوله شپه هغه بلستن کې سر ورکړی دی، هغه ګوته وخي او په بره ځي، ته خو خبر نه دی په دې موبایل کې څه ګوري. ستا نوجوان تباه دی، ستا ماشومان تباه شو، هغه فیسبوک تباه کړل. 98% نوجوانان په اجتماعي معاشره کې دا ښکاري چې آیس کی چرس نوجوانان د چرسو تباه کړل، آیسو تباه کړل. نیمه غلطي خو د دې پلار ده چې د ورته تعلیم د قرآن نه دی ورکړی، دغه ورته صرف ایکام او بیکام ښودلي، د به ورته فزکس کیمسټري او بایولوجي ښودلي، لیکن د ورته قال الله او قال رسول الله نه دي ښودلي. ښه ډاکټر ته جوړ کا، ښه انجینیر ته جوړ کا، ښه پروفیسر ته جوړ کا، خو ښه مسلمان ته هم جوړ کا. یو هوښیار یو امن پسند سړی ته هم